بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء الله نازل اید اسمان نباران فسألت اودیة پس ڈکی کی پاغی باندی کندی بقدرها پا اندازی سرا فاحتمل السیل زبدا رابیا پس اونیسی دغ ابو زگ او خس خاشاک ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع دک شانتی چکل بلولی شي اغسرو او سپینو تا ور د پاره د کالو او متاع یا د بل ضرورت زبدن مثله اغم زگنیسی كذلك يضرب الله الحق والباطل دغرنگ الله مثالون بیانی د حق او د باطل فاما الزبد پس هر چی زگوی فيذهب جفاء پس لگ سات پس اوچی واما ما ينفع الناس او هر اغسیز چی د خلقو د فیدی فيمكث في الارض نو پس اغویخ للرشی كذلك يضرب الله الامثال دکرنگ الله مثالون بیانی للذین دفارد حاغ کسانو استجابوا لربهم چی قبول والی کئی د حکم د الله الحسنى خبد لیدی والذین او حاغ کسان له لو ان لم يستجيب له چاغي نمني احکامات تا الله لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه کچری شید دی د پارا هر هغه سیس چې په مقدس مکه د ټول او دغه عمر نور هم لفتدو به دی به فدیه کې ورکړي چې د عذاب نه بچي اولئک لهم سوء الحساب د دې د پارا سخت حساب دی ومأواهم جهنم زید دی دوزخ دی وبئس المهاد شناکار زید د اوسیدو الله پاک د خپل وحدانیت د حقانیت او د توحید یو بل دلیل پیش کړي او په مثال کې قرآن ذکر کړي امام رازی سے تفسیر کبیر کې وی د دین مقصد هغه قرآن دی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه هو الواحد القهار دغه یکتا او زبردست دی چې انزل من السماء ماء د اسمان نه باران راووري فسألت ڈکی کی او دیتون کندی بقدرها پا اندازو دا اغی سرا سمر چی کندی دور پاکی اوبو راولی سمر چی اغلو یی دور پاکی دا اوبو مقدار سی وی فاحتمل السیلو زبودت بیا دک اوبو زگ اونیسی رابیا او خسو خاشا کی پسر باندی دا ایسار شی اغا اوبو بالکل پوٹی شی او زگو او هغه خسخاشاک چې هغه اوبو راوړي هغه په سر باندې ګرځي ومما يوقدون عليه في النار دک مثال د هغه سرو زرو او سپینو زرو دی چې کله يوقدون عليه في النار هغه هټکول شي په اور باندې د څه دپاره ابتغاء حلیة او متاع د پاره د تلاش د سرو یا د تلاش د دولت دغه سره سپین چې کله زرګر صفا کوي نو هغه دې ته اور بلکی نو زبودن مثله هغې لم سر له زګ راشي هغه خیرې هغه د زګ شکل اختیار کړي هغه سر له راشي او هغه اصل سیز چې کوم دی چې هغه سره سپین دی هغه په ویښ کې پاتې شي كذلك يضرب الله الحق والباطل الله پاک وی دک مثال د حق او د باطل دی څنګه دی فاما الزبدو فيذهب جفاء ارچ زګ دی نو که د اوبو نه دی او که د سرو سپینو نه دی دا لږ سات پس اوچ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض او هر هغه څیز چې د انسان د فیدی دی چې دا اوبو دی او دغه سره دی هغه ویښ کې پاتې شي حالانکه هغه زګ او هغه خاشاک دومره ډیري چې هغه اصل څیز چې اوبو دی هغه پټي کړي دغه سره سپینې بالکل پټي کړي دغه شان د قرآن د دې علم مثال هغه په شان د باران دی چې هغه راوریږي نو الله پاک وایي هغه زه څه کومه او دیتون هغې له زه د کندې شکل ورکمه بقدرها خو په اندازه سره د چا چې ذهن کې څومره ځایږي او د چا چې څومره طلب وي هغه بره د طلب مطابق یې وله ورکم یو سړی هغه طلب کوي د دین هغه طلب کوي د علم هغه طلب کوي د نیکو الله پاک وایي دوره وله زه ذهن کې وله وکړم او هغه ذهن کې وله زه یې کړم
لکه څنګه چې دغه کنده ده دغه خوړ دی او دغه دریاب دی په هغې کې چې څومره ځایږي دومره وله ورکمه او هر چې هغه ذهن دی چې هغه هغې له توجه نه ورکوي هغه هغې طرف ته مخ کوي نه بلکې پې تنګېږي هغه وایي بھائی د دې څه ضرورت دی ضرورت خو چې کوم دی هغه د هغه علم دی چې په هغې کې ډالر میلاویږي او هغه د انګریزانو علم دی دا زده که قرآن دا خو دا مولیان وایي هغه بادشاه وایي نو یو ورځ یو حافظ صاحب راغی او وی هغه ته وی چې یاره زه د الله په نامه ستا نه څه غواړم ته بادشاه یې زما زندګي ډېره سختو کې تېرېږي نو وی هغه ورته وی چې په تا کې څه خوبي ده ما ته خپله خوبي بیان کړه وی هغه ورته وی چې زه حافظ یم د قرآن حافظ یم وی هغه ورته چې د قرآن حافظ یې راځه وی تخت یې راوخېږه ځان سره یې کښېنم تا د غوښتو ضرورت نشته بس تا سره ښه کافي څیز دی وی هغه ورته چې کوم دی نو ورته به یې دا مسله اکثر کوله چې یاره حافظ صاحب چې کوم دی د هغه بدن هغه ځمکه نشي خوړی هغه نه ضایع کېږي هغه صحیح سالم پروتي وی څه موده پس حافظ صاحب وفات شو وی چې هفته لس ورځې وشوې یا سیوا نو هغه بادشاه وی چې قبر ول لګو که نه چې زه په خپله باندې دا ووینم نو وی چې قبر یې وله وکړه دوه درې هډوکي پراته وو نور څوک نه حافظ صاحب پکې نه و بس وی بادشاه چې کوم دی نو وی دربار ته راغی ډېر سخت خفه و وی چې د هر چا دوکې دړاکې خو منمه ټول خلک دوکې دړاکې کوي خو چې دا مولا او د حافظ سړی یې وکړي په هغې مې ډېر زیات زړه خفه شو چوم دا خلک د اعتماد پاتې دی دا مولیان او دا حافظان او دا قاریان دا د اعتماد خلک پاتې دی او طالبان نو چې دې بنده سره دوکه وکړي نو په چا به اعتماد کوي نو وی ښکله غونته کې بابا ول راپاسې دی وی هغه ورته وی چې ولې بادشاه سلامت چل څه شوی دی وی هغه ورته چې ما سره دا حافظ صاحب راغلی و دغه شانتې د ضرورت دپاره لږې پیسې وغوښتې او ما ځان سره کښېنه او ما وله مشیر مې کو او هغه به ما ته دا خبره کوله چې حافظ د هغه لاش چې دی نه هغه نه خوري کېږي او زه چې نن لړم او دوه درې هډوکي پراته دي یا پیسې هم نشته وی هغه ورته وی چې دا حافظ نه د دین دا د خپل ځان حافظ و در خپل ځان حفاظت کو پتا باندې بس صرف رزق یې د نه خوړو دا حافظ نه و راځه حافظ به راته زه وښیم وی بویې ته وی یو عامه لار وه چې په هغې کې اډو د سره پته نه لګېده چې دې کې قبر کم دی خو دغه صاحب چې کوم و وی صاحب کرامت و کشف و کرامت والا سړی وی ورته وی چې دا ځای وکنه وی یو ځای پې وکنستو وی په هغې کې خو ښکلې نوجوان لوی لوی ګیره مزیدار مزیدار ویښته او د غسل هغه چې وله غسل ورکړی و هغه ساس کې لا په ګیره کې وي هغه ورته داسې وکړه دی چې دا حافظ دی دا د قرآن حافظ دی او دغه د ځان حافظ و د صرف د دې دپاره دا شی کړی و چې ځان بې وساتي دنیا پې وګټي او دنیا یې بې اثره کړې وه نو دغه د دین حافظ نه و چې ته وایې د دین خلک دوکه کوي او دا کوي هغه کوي هغه اصلي حافظ دا دی چې د دین خورولو دپاره یې زده کړی د ده لاش د ځمکه وخوري الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام چې کوم کسان هغه طلب د دین کوي نو زه وله توفیق او زه وله طاقت ورکوم نو د هغه مثال هغه د دغه اوبوش چې هغه صفا پراتی هغه دغه سرو شي چې هغه بلکل ویښ کې صفا سوتره پراتی قیمتي پراتی او هر چې هغه سړی دی چې وله توجه نه ورکوي نو دین هغه ستا تابع نه دی ته د دین تابع چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ بار بار کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام تپوس وکړو چې زه غوره یم که ته غوره یې هغه ورته وایي زه غوره یم ځکه چې ته ما ته راځې وی وحی غوره ده که نه ته غوره یې ورته یې وایي زه غوره یم ځکه چې وحی ما ته راځي وی داسې څه شته چې هغه ستا نه غوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي هغه دین دی وی د دین دپاره زه راغلی یم زه دا دین خوروم نو دا دین زما نه غوره دی ځکه یې زه خوروم نو هغه د دین چې کوم دی نو ته به طلب کې ته به دین غواړې نو هغه دین به تا کې راځي الله پاک وایي هغه لکه بیا زه د مهرونو د ولی چې کوم یو سړي کې څومره طلبي هغه طلب مطابق زه هغه له ورکړم او چې د کوم یو کس طلب نه وي نو د هغه مثال د زګي هغه کاکا چې کوم دی نو وي یو پیره یو کاکا او یو ساده ګل غونته کاکا او په لاره روانو نو یو سیس پروت او پړکېده نو هغه راواغسته
او ډېر زیات خوشاله شو دا ډېر قیمتي څیز دی دی خو پړه کېږي خو چې دا بله د چا نه غورځېدلي شیشه وه نو وی چې وی که ته پکې خپل شکل یې پکې ښکاره شوی زر یې په هغه ځای کېښوده چې ښه دا ستا ده کاکا خفه نه شي ما ته پته نه وه چې دا ستا ده وی په هغه ځای کېښوده د هغه مثال چې کوم دی چې کوم یو کې طلب نه د هغه مثال بیا داسې بس هغه چې هر څومره قرآن ووایي او هغه هر څومره یاد کړي هغه هر څومره علم وکړي بس هغه وایي کاکا دا زه نه یم پوه شوی دا غالبا دا زما نه و بس د هغه مثال د زګي هغه چې عمل پې نه کوي بس هغه زګ پاتې شي چې هغه زګ او خس و خاشاک هغه ډوسه حیثیت نه ساتي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دغه مثال دا د حق او د باطل دی دا باطل بنده ته ډېر سیوا ښکاري او دوی سره یو ټمبه مې دي او دوی سره دا دي او دا دي او دا دي او دوی ته به مسلمان څنګه ټینګېږي او داسې او هغسې او چې کله حق ته را مخامخ شي نو بیا مثال د زګي بس په هغه سات باندې پکې بیا هېڅ نه او هغه حق که هغه لږ هم ښکاري ظاهرا هغه ټول پاتې شي هغه راښکاره شي او هغه زګ مګه او هغه خس و خاشاک هغه ترېنه ټول ضایع شي خو د هغې دپاره ضرورت دسي د هغې دپاره ضرورت په ځان باندې د لږ غونده کې اونو غنو راښکلي وي او هغه اونې غنې څه ته وایي اوس چې زه راتلمه یو منټ دوی سار شوم یو کس رانه تپوس وکړو استاد جي وي چې څه کسان داسې دي چې هغې وږي پټ کړي نو مقبره کې کېږي اوس وی وږي پټ کړي نو مقبره کې کېږي نو وی که یو کس هغه ځان له راوالي وي دا د ده لپاره حلال دي ما ورته ووایي چې ده ته ښه پته ده چې دا د پټ کړي دي مقبره کې ایښي دي نو دی د هغه نه سیوا ګنهګار شو نو وی استاد جي که څوک یې ورته په شا کړي چې بھائی دا زموږ د قبر سره خوا کې پراته وو او زه تا ته حلال دي ما ورته وی حلت او حرمت صرف قرآن کې دی انسان د حلت او د حرمت ذریعه نه ګرځي او بل ځان یو کس تپوس کوي دا استاد جي تاسو وایي چې د بینک کې دا نوکري چې دا حرامه ده ما ورته نوکري نه د بینک په سوري د لاندې کېناستلو مونږ وایو حرام دي نو دا دغه چې کوم دی عثماني صاحب وی دا هغه چې دا بلا شي بینکونه دي نو ما ورته وی داسې چل دی چې عثماني صاحب د حلت او د حرمت ثبوت نه دی هغه به ته د هغه نه تپوس وکړي چې د هغه بینکونه په څه طریقه باندې دي د هغه نه معلومات وکړي چې هغه بینکونه کولاوي هغه دومره لوی عالم دی مفتي دی نو د هغه د دې بینکونو څه نظام دی خو که چېرې ته دا وایې چې یاره زه په دې وجه په بینک کې نوکري کوم او په دې وجه حلاله ده چې عثماني صاحب چې کوم دی نو ولې د هغه بینکونه دي نو عثماني صاحب د حلت او د حرمت ثبوت نه دی د حلت او د حرمت ثبوت هغه قرآن دی نو ما ورته وایي که یو سړی تا ته پردي وږي را په شا کړي نو هغه د حلت او د حرمت ثبوت نه چې عزت تا ته دا حلال دي هغه حرام دي دا مونږ چې کوم دی نن سبا ځان له داسې بهانې جوړو هغه د حافظ صاحب هغه کار کوو چې 20 وږي اوسمه 50 وږي اوسمه او تا ته حلال دي په خپله باندې به وي چغه واله نو یو بادشاه نو هغه چې کوم دی نو ډېر زیات دیندار و رعایت ډېره خوشحاله وه ګیر چاپېره چې کوم دی نو چې کوم علاقه وه هغه چې کوم دی نو د هغه څخه د لاسه د هغه ګرویده وه څوک بیا مخې له نه راتلو وي څه موده پس هغه بیمار شو انتهایی علاجونه یې ورکړل مسلمانو علاج یې نه اخیستو نو چې هغه ته پته ولګېده چې دې مرض نه خو زه خلاصېږم نه دا غالبا دا مرض اوس ما وژني نو بیا په خپله رعایه کې اعلان وکړو چې چا سره زما د بیمارۍ علاج و زه د یا ښه شمه یا د ښه نه شمه خو ماله د هغه راوړي زه به وله انعام او اکرام ورکوم زری به دوایه یا ښه کېږم یا د نه ښه کېږم خو ته به خپل انعام میلاویږي بس وي خلک راسم شو چا به مالګه راوړه چا به سپیرکۍ راوړې چا به څه راوړه چا به مرچکي راوړه پکې او ورته به یې بچا په دې به ښه کېږي هغه ورته وایي ټیک ده وزیر ته به یې وایي چې والته نو چې هغه له به انعام او اکرام وکړو چې څه به ونه هغه له به یې ورکړو سوره به د هغه نه کېدی شو وی بیا به یې د هغه پوڼۍ نه تپوس وکړو ډېر بزرګ سړی و چې الله زما دپاره په تا کې شفایي ښې ده نو د هغې نه به اواز راغی چې نه یا به وي چې هغه غذې کې دی په دې چل کې به رعایت ټول مالدار شو بس چا به سره وړو چا به سره وړو بیا چې بس باچا دی بس هغه څه چې کوم دی نو زندګي پکار ده او هغه هسې مو وي چې بس ما له څیز راورسوې یا دې زه ښه کېږم یا دې نه ښه کېږم مونږ خو به ښه شو که نه وی ټول خلک مالدار شو او باچا هېڅ چاته هم انکار نه کړو ښه به ورته پته چې چیني راوړې ده د مالګه راوړې ده دی راوړې د خپل ضرورت لپاره یې راوړې وی صرف یو مور او زوی پکې پاتې شو باقي نور ټول رعایه چې کومه ده هغه په خوشحالو سر شو وی د هغې ای به لوږې تېرولې نو هغه زوی ورته وایي چې مورې زه به مې یو پوڼۍ مالګه اوسمه ګوره ټول خلک مالدار شو
باچا ولا د دنیا انعام او اکرام وکي نو مونږ به مالدار شو کنه. نو مور ورته وی چې ته حکیمي، نو هغه ورته وی چې نه، نو ورته وی چې حکیم نه نو ته به بادشاه له څنګه علاج کوې؟ ورته وی چې بادشاه ته خو د علاج ضرورت نشته، بادشاه خو صرف بانه غواړي او انعامونه ورکوي. نو ورته وی چې شرط یې څه لګولی دی؟ علاج یې لګولی دی او تا سره علاج نشته او ته ځې نو ته خو دوکه کې، دا خو دوکه ده او زمونږ په دین کې دوکه نشته. الله وی که ناپاکه څیز ډېر سیوا شه خو ناپاکه به وي، پاکېږي نه چې ته دا ډېر دی نو د دې دا کثرت دا سبب د دې دی چې ګنې دا پاک شه، نه بس مور پرې نه ښودو. څه موده پس چې کوم دی نه زوی ته بیا ووایي چې مورې ټول خلک ډېر مخکې لاړو او په دې کې څه دي، بس دېڼې که هر څنګه وي نو سم، بس که ته خفه کېږې که خوشحالېږي، ته د خپلو اصولو سره ما م وژنې. وي هغې ورته وایي چې ودرېږه زویه چې ته صبرېږي نه که نه زه یو 2 رکعته نفل کوم. نو یا مور یو 2 رکعته نفل وکړو چې خدای پاکه په هر څه ته پوهېږې، په هر څه کې شفا تا اچوې، زما د دې زوی دا حالت هم وینې، زما حالت هم وینې. دا دی چې بادشاه له سوړي نو خدای پاکه شفا اچوونکي خو ته پکې وله شفا واچي او یې شوفې کړو په هغه مالګه، زوی ته وایي چې دا مالګه وله اوس بس وې دې هم لړو. ورته وایي چې بادشاه سلامت زه راغلی ما، خو چې ما کوم څیز راوړی دی په هغې باندې به ته انشاءالله لازمن ښه کېږي. بس وي بادشاه ورته وایي چې دا مالته کېدی او هغه له انعام او اکرام وکړو، بس ویلاړو. بادشاه بیا وی چې د خپل عادت مطابق وي چې دې کس سره راوړه دا راوړی ماله، نو هغې ته یې ووایي چې زما دپاره په تا کې شفا شته؟ وی اواز ترې راغی چې آو. وی بادشاه اریان شو، وی هغه ورته وی هغه پوڼې نه وله وی اواز راغی چې یوازې په ما کې نه دا تاله چې څومره دوایانې چا راوړي دي دې ټولو کې که هر یوه ته وخورې الله پاک به شفا اچولې ده. ځکه چې دا نن که ملک راغلی و د مور فرزګاره ده او هغې د الله پاک په نوم باندې 2 رکعته نفل کړي دي او هغې د الله نه سوال کړی دی چې خدای پاکه دا خو ستا کار دی، شفا اچوونکي خو ته نو ته پکې وله شفا واچې چې هغه ستا مخلوق سره دومره ښېګړه کوي او ستا مخلوق لګیا دی او هغه وي بادشاه کمکل دی دوکې ورسره کوي او هغه ورسره دومره ښېګړه کوي. نو زما د دې زوی خو ما تربیت ښه کړی دی، خو زما دا زوی هم په لالچ کې راغلی دی. نو خدای پاکه که ما یې تربیت صحیح کړي نو د ده دا لالچ چې کوم دی دا ته په حقیقت باندې بدل کړي. بس الله هغه قبول کړی دی، یوازې په دې پوڼې کې نه هر یو چې ته وخورې په هغې کې ستا دپاره شفا ده. په څه باندې؟ د مور په ښه تربیت باندې. مور ورته دا نه وویلي چې هغه د بل چا نه راپټ کړي دي بس ته هم راپټ کا او بس تا ته حلال دي، نه هغې ورته د حلال او د حرامو تمیز وښو. نو که په موږ کې د حلال او حرامو تمیز راغی، اوس میندې نن سبا څه کوي؟ هغې خپل بچي هغه په ناجایز او په نارواو باندې هم د خپل پلار نه پټ دغه کوي بچ کوي. نه 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 لږ دی نه و، که دغه ځای کې دا ایس وڅکلو، که دغه ځای کې پوډر وکړو، که یو سګرټ یې وڅکلو، څه چلو شو؟ دا ولې زمونږ د زنانو او د میندو د هغې تربیت نشته، د هغې دیني تربیت نشته. موږ خپله دین ته نه کینو نو هغې ته به څه وړو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي بلغوا عني ولو آیه، زما نه ورسوئ اگر که هغه صرف یو مسلې د څه دپاره وي چې ستاسو په کور کې هم دین راشي نو ستاسو نسل به هغه د بربادۍ نه او د تباهۍ نه بچي. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یضرب الله الامثال، دک شان دی الله د حق او د باطل مثالونه بیانوي. للذین استجابوا لربهم الحسنى، څوک چې د الله د احکاماتو قبولوالي وکړي نو د هغه دپاره د هغې بدلی دي ثوابونه دي. والذین لم یستجابوا له، او هغه کسان چې وی نه مني لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لابتدوا به، هغې به بیا په آخرت کې د عذاب نه د بچ کېدو دپاره چې هغې سره که ډکه ځمکه دا سره شي دومره څه ورسره راشي داسې کېدی نه شي، ممکنه نه ده، خو که الله وایي دومره شي چې فی الارض جمیعا چې څه دي په مخ د ځمکه او د هغې امره نور هم شي، هغې به وایي چې د دې عذاب نه بچ کېږو خدای پاکه، بس دا زموږ نه والې دومره سخت عذاب دی هغه. الله پاک وایي لیکن اولئک لهم سوء الحساب، د هغې دپاره به سخت حساب کتاب وي، ځکه چې دارالعمل دا دی، دارالجزا ده هغه، هلته عمل نه قبلیږي نور. ومأواهم جهنم، ځای د ورتلو یې دوزخ دی، وبئس المهاد، او دا د سیل سپاټي ځای نه دی چې ګنې دا هوټل دی. الله پاک وایي نه، بئس المهاد، دا ناکاره ځای د اوسېدو دی، دا دوزخ ما د سزا دپاره جوړ کړی دی، هلته مزې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء،
سیده تلاوت که چانی کړي چې مام نه راکړي تمام یې را شوی دا نو سیده تلاوتو کې پرون مونږ ویلې کسان دغه شان لاړل نه سجده تلاوت بس صرف یو سجده وکې نیت ته پکې ضرورت نشته خیر دی کم کسانو ته نیت نه یادو بس نیت ته ضرورت نشته سجده ولګوي درې پیرې سبحان ربي الاعلى وایي او بغیر د سلامه ګناهګاري انزل من جزاك الله جی انزل من السماء ماء الله باغ نازلی د اسمان نباران فسالت اودیه پس ډکی کی دا غینه کندي بقدرها په اندازه د اغي فاحتمل السيل زبدا رابيا پس اونی سیدغه او بو زگ او خسوها شاگ ومما يوقدون عليه في النار او اغسر او سپین چې بلې چې بلولی شي وته اور ابتعاء اهلیه د پاره د تلاش د سرو او متاع یاد بلس زر زبودم مثله غیبان مزگرازی كذلك يضرب الله الحق والباطل دک شانتی مثال بیانوي الله تعالی د حق او د باطل فاما الزبدو پس هر چیز زګ دی فیذهب جفا پس هغه اوچی او لاړ شي واما ما ينفع الناس او هر چی هغه شی چې خلکو ته نفع رسي ويمكث في الارض هغه پاتې شي په ویخ کې كذلك يضرب الله الامثال دغه رنګي الله مثالونه بیانوي للذين استجابوا لربهم الحسنى هغه کسان چې قبول والی کوي د احکاماتو د الله دا غي د پاره نیکي دي والذین لم يستجيبوا له او هغه کسان چې نه قبلي لو ان لهم کچری شي د غي د پاره ما هر هغه سس په الارض جميعا شدی په مقدس مکټول ومثله معه او دمر نورم شي لفتدوا به اغي به په بدل کې ورکی د عذاب نه د بچ کېدو د پاره اولئک لهم سوء الحساب خدای د پاره سخت حساب دی وما اواهم جهنم زید ورتلو دوزخ دی وبئس المهاد شناکار زیدی د اوسیدو انزل من السماء ماء الله نازلی د اسمان نباران فسالت اودیه بقدرها پس ډکی کی داغینه